آیا تاسو ته علم شته په دې خبره باندې پوهیږئ چې هغه کوم یو داسې تحفه ده چې الله تبارک وتعالی د شب معراج په موقع باندې بغیر د جبرئیل امین علیه السلام د وساطت نه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه؟ او آیا هغه کوم یو عبادت دی چې نبی علیه السلام د خپل سترګو یخواله په عبادت کې ښودلی دی؟ او آیا هغه کوم یو عبادت دی چې د هغې په نه کولو باندې نبی علیه السلام سره د خپل شفقت او د محبت چې هغه د خپل امت سره لري، د دې باوجود هم وفرمیل چې زما زړه غواړي چې صحابه ته ووایم د شاوخوا علاقې ته لاړ شئ او خو ډېر زیات خشاک را جمع کوي او بیا زړه مې غواړي چې لاړ شم هغه کور ته اور واچوم. هغه کوم یو عبادت دی چې د قیامت په ورځ به الله تبارک وتعالی کله د خپل بندگانانو نه حساب کتاب اخلي، نو د هغه عبادت متعلق به ډومبه سوال کوي، یعنی ډومبه پرچا، ډومبه پیپر، ډومبه امتحان به د هغه عبادت متعلق وي. آیا هغه کوم یو عبادت دی؟ نو محترمو، د هغه عبادت نوم دی صلات، د هغه عبادت نوم دی مونځ، دا هغه عبادت دی چې الله تبارک وتعالی د شب معراج په موقع باندې بغیر د جبرئیل امین علیه السلام د وساطت نه برای راست الله تبارک وتعالی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه او ورته ویلې چې اے نبی علیه السلام چې دا مونځ ستا او د ستا امتیانو ته زما د طرف نه تحفه وي. نو اوس څومره د شرم او څومره د افسوس او څومره د خفګان او د غم خبر دی د هغه انسانانو متعلق چې هغه کلمه ویلې ده او ځان ته مسلمانان وي او د نبی علیه السلام امتیان وي، او د دې باوجود هم چې کم دی 15 وخته مونځ د دې خیال نه ساتي، 15 وخته مونځ دا په ټیم باندې نه ادا کوي، دا 15 وخته مونځ دا په پابندۍ سره نه ادا کوي. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون.